بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د الطریقة العصریه سبق نمبر 21 دی او درس نمبر 5 دی. په درس 5 کې به اول مونږه قاعده وایو او قاعده مونږ په دې درس 5 کې د دې سبقونو نه پس په تمرین کې راکړي دي، خو اول مونږ په دې قاعده باندې ځان پویو، دا د هغې نه پس ان شاء الله مونږه مخکې سبق وایو. نو قاعده مونږ درې قاعده راکړي دي. اوله قاعده راکړي کله چې یو سیز متکلم طرف ته منسوب شي. متکلم زه یم، زه خبرې کوم، زه متکلم یم، تی اورې نو ته مخاطب یا حاضر، مخاطب یا حاضر. نو کله چې د متکلم سره د یو سیز تعلق وي یا یو سیز د متکلم وي، نو موږ دغه ته وایو چې د دې سیز تعلق د متکلم سره دی، یا د دې سیز نسبت متکلم سره دی، یا د سیز د متکلم ته منسوب دی. نو علمي انداز کې وایي یاره دا قلم د متکلم طرف ته منسوب دی، مطلب دا دی چې دا قلم د متکلم دی، دا قلم د متکلم دی. نو علمي انداز کې وایي دا قلم چې دی دا سیز دا متکلم ته منسوب دی. نو په دې باندې پوه شئ، کله چې یو سیز متکلم طرف ته منسوب شي، یعنې کله چې یو سیز د متکلم وي، نو موږ علمي انداز کې وایو چې متکلم طرف ته منسوب شي. کله چې یو سیز د متکلم وي، نو بیا هغه سیز سره اخره کې یا لګي، دا یا چې دا یا ضمیر، دې ته وایي یا ضمیر، دا دې یا ته د متکلم ضمیر وایي، متکلم. او د دې یا معنی ده زما، د دې یا معنی ده زما. نو دا د ښځو دپاره هم دقه یا استعمالیږي او د سړو دپاره هم دا یا استعمالیږي. نو او دا یا د مذکر او مؤنث دواړو دپاره یو شان وي. چې مذکر وایي یو سړی دی، هغه وایي دا قلم زما دی، نو قلم نوم قلم دی او د ده نسبت ځان ته کوي، یعنې دا وایي چې دا زما دی، نو هغې سره به اخره کې د قلم سره به اخره کې یا ولګوي، قلمي، زما قلم. او که ښځه وایي چې زما قلم، نو هغه به وایي قلمي، زما قلم. لکه کتاب نه کتابي، کتاب معنی ده کتاب، او کتابي معنی ده زما کتاب. نو دا کتاب پکې مضاف وي او دا یا متکلم چې دا مضافله وي. نو موږ اول د مضافله معنی کوو، وروسته د مضاف معنی کوو. نو د مضافله یا متکلم چې دا، او دا یاد وساتئ، دا یا به ساکن وي او یا متکلم والا دا یا به ساکن وي، د ده نه مخکې به همیشه زیر وي، زیر. کتابي، دا کتاب پکې مضاف دی، یا مضافله یا ضمیر متکلم ده، دا مضافله ده. او دا یا ضمیر چې د ده نه به همیشه مخکې زیر وي. ګورئ دا ځان نه مخکې زبر او پیش نه مني. نو که د یو لفظ باندې مخکې زبر یا زیر وي، یو حرف باندې د دې یا نه مخکې یو حرف دی، په هغه که زبر یا زیر وي، یا دو زبر یا دو پیش وي، یا که په یو د دې یا نه مخکې که په یو حرف باندې زبر وي یا پیش وي، یا دوه زبرونه وي یا دوه پیشونه وي، دا اصل کې دی کتابون. خو ده سره چې کله دا یا ضمیر لګي، نو دا تنوین به ختم شي، په دې با باندې به زیر شي، په دې با باندې به تنوین ختم شي، زیر به شي. نو کتابون نسه شو، کتابي، زما کتاب. قلمون دی، قلمون. اوس به د دې قلمون سره چې کله د یا د متکلم ضمیر ولګي که نه، نو بیا به دا قلم به پکې مضاف وي او دا یا ضمیر به مضافله وي. نو موږ به اول د مضافله معنی کوو، وروسته به د مضاف معنی کوو. د دې یا مضافله معنی وي زما، قلمي، زما قلم، قلمي، زما قلم، قلمي، زما قلم. قلب زړه ته وایي، قلبون دی. او اوس د ده سره چې کله یعنې متکلم یې ځان ته منسوب کوي چې دا زما زړه دی، دا متکلم وایي چې دا زما زړه دی، نو بیا به دې سره به د قلبون سره به یا ضمیر ولګي، نو قلبي، زما زړه، قلبي، زما زړه. دغه شان انف، پوزې ته وایي انفون. او د چې متکلم وایي دا زما پوزه ده، نو هغه وایي انفي، زما پوزه، انفي، زما پوزه. یا دغه شان ید دی، ید لاس ته وایي. او چې کله متکلم وایي چې یاره دا زما لاس دی، نو هغه به وایي یدي، زما لاس، یدي، زما لاس. سر ته رأس وایي، رأس سر ته وایي. اوس چې یو سړی وایي چې زما سر، نو هغه به وایي رأسي، زما سر، رأسي. د هر یو اسم سره چې کله یا لګي، نو بس دا مطلب دا چې زما دی دا سیز. اوس دا بورډ دی، دته سبورتون وایي، سبوره. نو اوس چې متکلم وایي چې دا زما بورډ دی، نو ګورئ سبورتون دی. نو اوس چې متکلم وایي دا زما بورډ دی، نو دا همدغه سبوره به ولیکي، سبوره. او دا تا نه ده، دا به داسې اوږده تا کې او زیر به پرې ولګي او یا به ورسره متکلم ولګي، سبورتي، زما بورډ. قلم، قلمي، زما قلم. کتاب، کتابي، زما کتاب.
تلمیذ شاګرد، تلمیذی زما شاګرد، استاد استاد، استازی زما استاد. دغه شانتي مسجد جمعات ته وایي او مسجدي زما جمعات. مدرسه مدرستون مدرسې ته وایي، مدرستي زما مدرسه. نو متکلم چې یو څیز ځان ته منسوب کوي، چې متکلم وایي دا څیز زما دی، متکلم وایي دا څیز زما دی، نو موږ علمي انداز کې وایو چې یاره دا دې څیز د دې څیز نسبت یا دا څیز چې دی دا متکلم ته منسوب شو. او موږ ساده پښتو کې وایو دا د متکلم دی، دا زما دی، دا زما دی. او یا موږ وایو یار د دې څیز دا څیز ما ته منسوب شو. علمي انداز کې وایو دا څیز ما ته منسوب شو. موږ ساده خپل پښتو کې وایو دا څیز زما دی. ٹھیک شو؟ نو دا خو موږ د یا متکلم خبر وکړو. د یا متکلم معنا ده زما زما. نو اردو کې وایي تمہارا، تمہارے، تمہاری، دا درې وانه ول استعماليږي. تمہارا، تمہارے، تمہاری، دا ورنه په اردو کې استعماليږي او موږ په پښتو کې وایو زما. هر یو سره لکه که ښځه وي هغه وایي چې دا څیز زما دی، نو هغه به وایي هغه به موږ دغه یا استعمالوي. او که سړی وایي چې دا څیز زما دی، نو هغه به موږ دغه یا استعمالوي. نو دا خو موږ سره د یا ضمیر متکلم والا یا دې ته یا ضمیر متکلم وایي، دې ته د متکلم ضمیر وایي. یو دی انا. انا معنا ده زه. انا معنا ده زه. او یو دی یا معنا ده زما. نو انا لکه انا مسلم، زه مسلمان یم. نو دا خو انا معنا ده زه او یا ضمیر معنا ده زما. کتابی زما کتاب، مسلمی زما مسلمان، اخی زما رور، اختی زما خور، امی زما مور، ابي زما پلار، ابني زما زوی، بنتي زما لور. نو ګوره دغه سره دا یا ضمیر ولګي، نو دا غي معنا زما. او دا انا معنا ده زه. نو دا انا چې دام د متکلم ضمیر دی، خدا همیشه ځان له استعمالي ګونده شکل کې. او دا یا ضمیر چې دا ځان له نشي راتلی، ګوره دا به خامخا د نه مخکې به یو اسم وي، دا د هغه اسم نه بغیر نشي راتلی، دا د بل محتاج وي. او دا انا د چا محتاج نه وي. دا یا چې دی دلته موږ قلمي سره ولګو، نو ګوره د دې یا ضمیر نه مخکې دا قلم راغی، نو دا یا ځان له نشي راتلی، دا به خامخا د مخکې د نه چې مخکې کوم اسم وي هغه مضاف وي، د نه مخکې کوم اسم وي هغه مضاف وي، او دا ضمیر به مضاف الیه راځي. نو دا خو زموږ سره د یا باره کې باسو. اوس دویمه قاعده ده، وایي کله چې یو څیز د مذکر مخاطب معنا حاضر ته وایي، چې کوم متکلم چې چا څه خبرې کوي نو هغه ته مخاطب وایي. په دې توا باندې چې زبر وي نو هغه حاضر ته وایي، او چې په دې توا باندې زیر کې کنه نو هغه متکلم ته وایي. چې څوک خبرې کوي هغه ته متکلم هم وایي، مخاطب هم ورته وایي. او مخاطب حاضر ته وایي. مخاطب په دې توا باندې زبر، نو دا مخاطب حاضر ته وایي چې ته زما خبرې اوري، نو تا ته حاضر هم وایي او تا ته مخاطب هم وایي په توا باندې زبر. نو کله چې یو څیز د مذکر مخاطب طرف ته منسوب شي، یعنی کله چې یو څیز د حاضر کس وي، نو مونږ وایو چې یاره دا ستا دی، دا قلم ستا دی، دا کتاب ستا دی، دا بوټ ستا دی، دا پکې ستا دی، دا کمره ستا ده، دا ګاډی ستا دی. نو هغې دغه ته مونږ وایو یاره چې دا څیز د مخاطب دی، دا څیز د حاضر دی، د حاضر کس دی. مونږ په ساده پښتو کې داسې وایو. او په علمي انداز کې وایي یاره د دې څیز دا څیز چې دی وایي دا مخاطب ته منسوب شو. مونږ وایو دا څیز د مخاطب دی، او د علمي انداز کې وایي دا څیز مخاطب ته منسوب شو. نو د منسوب معنا ده چې یاره د کس دی، د حاضر دی دا څیز، یعنې د دغه کس منسوب نسبت ته وایي، تعلق ته وایي. تعلق د دې قلم تعلق چې زما سره وي، نو د دې مونږ وایو یاره دا قلم متکلم ته منسوب دی. چې د دې قلم تعلق تا سره یعنی دا قلم ستا وي، مونږ وایو دا قلم ستا وي. لږ علمي انداز کې وایي د دې قلم تعلق تا سره دی. لږ ښه علمي انداز کې وایي د دې قلم نسبت تا ته وشو. لږ ډېر ښه علمي انداز کې وایي دا قلم تا ته منسوب شو. نو دا قلم ستا دی او دا قلم تا ته منسوب شو، دواړه یو خبره ده، صرف لږ علمي رنګ یې ورله ورکړی دی. نو کله چې یو څیز د مذکر مخاطب طرف ته منسوب شي، یعنی چې یو څیز د مذکر مخاطب وي، د یو سړي وي او هغه تا ته مخامخ ناست دی، حاضر دی، نو هغه ته مخاطب هم ورته وایي، حاضر هم ورته وایي. دا مخاطب او حاضر دا دواړه یو شی دی. حاضر ته مخاطب وایي.
نو کله چې دا قلم د مخاطب وي د حاضر وي کنه نو بیا د هغه سیز په اخره کې دا قلم دی نو د په اخره کې کاف زبر والا ولګوا کاف زبر قلمون دی نو دا وسی قلمو کا ستا قلم لکه کتابک کتاب او کتابک ستا کتاب قلمک ستا قلم او دغه شان سبورتک ستا بورډ غرفه کمرې ته وای غرفتک ستا کمره نو کاف زبر ور سره لګاوه دا کاف ته د مخاطب ضمیر وای د مخاطب ضمیر او همیشه دا د قشانتی د یا په شانتی دا د بل لفظ محتاج وي د اسم محتاج وي ګره د دنه بل امر کې اسم چې د کتاب دا به مضاف وي او دا ضمیر به مضاف الیه وي نو موږ همیشه اول د مضاف الیه معنی کو ورستو د مضاف معنی کو عربی کې اول مضاف راځي ورستو مضاف الیه راځي په ترجمه کې موږ اول د مضاف الیه معنی کو ورستو د مضاف معنی کو نو کتابک ستا کتاب قلمک ستا قلم سبورتک ستا بورډ او مروحتک ستا پکې غرفتک ستا کمره دغه شانتي قلب زړه ته وای او کا ستا قلبک ستا زړه چې زمم زما زړه متکلم وای چې زما زړه هغه وای قلبي زما زړه او چې وای ستا زړه قلبک رأسی زما سر رأسک ستا سر ٹھیک شو دغه شان انفی زما پوزا انفک ستا پوزا دغه شان اذنن دے اذنی زما غوږ اذنک ستا غوږ یدی زما لاس یدک ستا لاس نو ګوره دې د مذکر لپاره چې یو سیز وي چې یو سیز د مذکر مخاطب وي نو د هغه لپاره به بیا کاف ضمیر والا ور سره لګي ٹھیک شو نو دا خو د کاف زبر والا شو اوس د مؤنث مخاطبه ده مخامخ یو خزله هغه مؤنث سره ته چې د اساس د دې او کله چې مخاطب یعنی حاضره مؤنث وي خزوي نو بیا به هغه سیس سره په اخره کې کاف زیر والا لګي دا کاف ضمیر دی ضمیر نو دا به زیر والا لګي لکه کتابون دی کتابون نه کتابو کی ستا کتاب د مؤنث لپاره به کتابو کی راځي ستا کتاب قلمو کی ستا قلم قلبو کی ستا زړه رأسو کی ستا یعنی خزه ته وایي چې ستا نو هغه لپاره به کاف باندې زیر لګي او چې سړي لپاره هغه باندې به کاف د پاسه زبر لګي نو قلبو مضاف او دا کاف ضمیر د مخاطب کاف ضمیر د حاضر یا د مخاطب مؤنث دا مضاف الیه دی مضاف الیه ٹھیک شو نو او کله چې مخاطب مؤنث وي نو بیا به هغه سیس سره په اخره کې کاف زیر والا لګي لکه کتابو کې یوې ښځې ته وایي چې ستا کتاب نو هغې ته به وایي کتابو کې چې یو سړي ته وایي ستا کتاب نو هغه ته به وایي کتابو کا یو ښځې ته وایي چې ستا قلم نو هغې ته به وایي قلمو کې او چې یو سړي ته وایي چې ستا قلم نو هغه ته به وایي قلمو کا ستا قلم او چې یوې ښځې ته وایي ستا زړه قلبو کې او چې سړي ته وایي نو قلبو کا اوس وګورئ موږ وایو جزاک الله الله دې تعالی بدله درکړي د دې جزا دې الله د دې درکړي نو هغه چې سړي دپاره به وایي جزاک الله کاف باندې به زبر وایي او ښځې ته به وایي جزاک الله تعالی دې الله د دې بدلې درکړي نو جزاک الله کاف باندې چې زبر وي نو دا سړي ته به وایي چې جزاک الله او چې ښځې دپاره ښځې ته جزاک نو هغې لپاره به وایي جزاک الله ٹھیک شو نو دا وګوره کاف د مذکر مخاطب سړي لپاره راځي او کاف زبر والا او کاف زیر والا چې دی نو دا د مؤنث حاضر لپاره راځي دا خو درې قاعدې شوې اوس اخري قاعده وایي کله چې د یو څیز باره کې تپوس کې چېرې دا څیز د چا دی د یو څیز باره کې تپوس کې چې دا د چا دی چې دا څیز د چا دی نو دې دپاره لمن لفظ استعمالیږي دا لمن لفظ نه دی لمن لفظ استعمالیږي لمن معنی ده دا د چا دی زه اوس وایم لمن هذا القلم دا قلم د چا دی نو ته به وایې قلمي دا زما دی هذا قلمي دا زما قلم دی زه نه تپوس کوم لمن هذه الغرفه دا کمره د چا ده ته وایې هذه غرفتي دا زما کمره ده دغه شانتې لمن هذا الكتاب دا کتاب د چا دی لمن معنی ده د چا دی لمن معنی سره د چا دی لمن معنی ده د چا دی
نو چې دې باره کې چا تپوس د یو څیز باره کې چا نه تپوس کې چې دا د چا دی نو هغې دپاره به استعمالوي لمن او چې د چا نه تپوس کې چې دا څوک دی نو هغه دپاره به صرف من استعمالیږي من معنا ده څوک دی او لمن معنا ده د چا دی ٹھیک شوه او ما معنا هم ده د چا دی خو دا ما چې دی د ما معنا ده څه دی څه ٹھیک شوه نو هغه د غیر ذوي العقولو دپاره استعمالیږي نو دا زمونږ نن درس لږ اوږد شو خو دا قواعد ډېر اهم وو نو دا به انشاءالله ډېر زیات استعمالیږي په دې سبق کې نو دلته پرې ځان پوه کړو نو کله چې یو څیز د متکلم وي دا منصوب ته ختم کا یعنې دا مه وایه داسې وایه کله چې یو څیز د متکلم وي نو بیا د هغه څیز سره اخره کې یا ضمیر لګي او دا د دې یا معنا ده زما او دا د مذکر او مؤنث دواړو لپاره یو شان راځي لکه کتاب دی نو چې زه وایم دا کتاب زه متکلم یم زما دی نو زه به وایم کتابي زما کتاب قلمي زما قلم قلبي زما زړه سبورتي زما بورډ غرفتي زما کمره او کله چې یو څیز د مذکر مخاطب د حاضر سړي وي سړي طرف ته منسوب وي یعنی چې یو څیز د یو سړي وي نو بیا به هغه څیز سره اخره کې کاف زبر والا ولګي لکه کتابوکا قلموکا قلبوکا انفوکا اذنوکا رأسوکا نو دا د سړي ته وایي چې دا ستا دی دا څیز او کله چې یو څیز د مخاطب مؤنث طرف ته منسوب شي یعنې یو څیز وي هغه یو حاضره ښځه ده د هغې وي نو بیا به هغه څیز سره په اخره کې کاف زیر والا ولګي لکه کتابوکي قلموکي قلبوکي انفوکي رأسوکي عینوکي اذنوکي یدوکي رجلوکي نو هغې سره به کاف زیر والا لګي او کله چې یو څیز باره کې تپوس کې د یو څیز باره کې تپوس کې چې دا څیز د چا دی نو هغې لپاره به دا لمن استعمالیږي لمن هذا القلم دا قلم د چا دی لمن هذا القلم دا قلم د چا دی نو دا د چا دی تپوس چې کې نو هغې لپاره به لمن لفظ استعمالي نو دا لمن لفظ کاف زیر والا ضمیر کاف زبر والا ضمیر یعنی دا د مخاطب مؤنث ضمیر دی دا مخاطب مؤنث ضمیر دی او دا کاف زبر والا د مخاطب مذکر ضمیر دی او دا یا ساکن چې دا نو دا د متکلم ضمیر دی نو دا ضمایر دي دا درې ضمایر یو یا یو کاف زبر والا یو کاف زیر والا او یو لمن لفظ دا به زمونږ په دې سبق کې ډېر استعمالیږي ځکه هم په دې لږ باس ډېر وکړو آینده درس پورې اجازت غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحق